ما فرمایي کو یو انسان نارمل زندگی ده په ګناه کې د واقع کېدو خطر نشته نو په دې حالاتو کې دله نکاح کول سنت موقت دي ډېر د ثواب سیز دی او کو یو انسان دا محسوسي کو ما نکاح اونکله په زنا کې اخته کېږم په ګناه کې اخته کېږم او بیا دا نکاح نه کوي لیټ کوي نو په دې حالت کې فرض دی بد معنی چې نکاح وکړي نه کولو صورت کې ګناهګار دی او کو یو انسان وی یاره کو زه نکاح وکم نو مانه کېدی چې په ښځه باندې ظلم وشي او دا بیا نکاح کوي نو دله بیا دا نکاح کول مکروه دی بیا دې صبر وکړي ظالم جوړ نشي په ښځه باندې او بعضې داسې مزاج والی چې صبر وکړه زه به بدې کې نکاح کومه زه خو د دې نه بدل اغستی نشم خو چې کله لور زما نکاح له راشي نو سرمن به یې کوزه کړمه بدې به ورله تکلیف ورکومه ظلم به پې کومه دا نیت وي او بیا نکاح کوي نو دا نکاح د لپاره علما فرمایي حرامه ده نیت یې خراب دی دلته ټیک ته خو به داسې وکړې خو ستا باندې یو پکړ والا شته نو د دې احکاماتو خیال وساتو نبی علیه السلام فرمایلی دي ثلاثه حق علی الله عونهم درې کسان داسې دي چې الله په ځان باندې لازم کړي دي چې زه به د خامخا مدد کوم